رمضان المبارک میاشت را روانه ده چې د رمضان میاشت په شروع شوه د نبی علیه السلام سخاوت په داسې تیز شو لکه تیزه هوا چې چلیږي. الله اکبر. د جبریل امین ملاقات به سیوا شو کنه چې ملاقات به د جبریل امین سیوا شو د نبی علیه السلام سخا به د سیلینم تیزه شوله چې کله به روژه راله چې رمضان براغې سخا به سیوا شوله. په رمضان کې د سخا خوی خوند کوي، خلقو باندې روژه ماتي کوئ، په تګو بس کوئ، تګو له انتظام کوئ، بربنډو له د کپړو غوا ورکوئ. زه نه وامه امام الانبیا فرمایي مالدارانو ویورئ روژه را روانه ده ویورئ، مالدارانو ویورئ. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي ایما مسلمن کسا مسلمن، کم یو مسلمان چې یو مسلمان له کپړه ورکي چې د هغه سره کپړه نه یو دی ورله کپړه ورکي، د کپړې محتاج دی او دی ورله څه ورکي کپړه ورکي، کپړې محتاج دی او دی ورله کپړه ورکي. وی رب العالمین به دته کپړې واغوندي من خضر الجنه، د جنت شین لباس په ورله الله ورکي. ته چې یتیم له کپړه ورکړي د دې په بدله کې به الله د جنت شین لباس درکړي، شینې کپړې به الله د جنت درکړي. څوک چې چا له کپړې ورکړي، څوک چې چا له کپړې ورکړي. غور وکئ، یتیمانان دي، غریبانان دي، فقرا دي، غور یې وکئ، ښې کپړې ورله والی، نوې ورله واله جوړې که ورله ته له خپلې ورکې یا به پې ارتې یا به پې لنډې یا به پې اوږدي دا کپړې نه دي. په دې به تا ته د جنت شنه کپړه میلو شي. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل وی څوک چې یو وږي له روټۍ ورکړي، تاسو ته پته نشته دی، خیر دی معلومات کوئ. په دې روژه کې ډېر وږي دي، ډېر کورونه داسې وي چې ماښام ورکره د چولې د بلولو څه نه. دا به ستاسو په دې کلي کې دا په خپل خپل کلي کې وګورئ، ماښام به ورله کره د چولې د بلولو څوک نه، څه به نه چې چوله پې بله کړي. چېرته کونډه وی، چېرته یتیم وی، چېرته فقیر وی، چېرته مسکین وی، چېرته معذور وی، چېرته خپې لاس پی کار نه کوي، چېرته مریض وی، په کټ کې به پروت وي او بچی به ورته ګیر چاپېره ناست. نبی علیه السلام فرمایي چا چې یو وږي له روټۍ ورکړله، وږې موړ کو، رب العالمین فرمایي من ثمار الجنه، زه به ولې د جنت میوې ورکړم، د جنت میوې. مالداره تا کو په روژه کې چېرته د 500-600 روپو سودا واغستله، د 10-20 دي سودا وه. دا په دې روژه کې ډېر خوند کوي چې دا روژه په خوله ګرځي.